اول باب القول في بسم الله الرحمن الرحیم. باب بیان د قول کې د چا په بسم الله الرحمن الرحیم کې هغه اقوال. نو چې موږ علم تفسیر شروع کوو، اول د تفسیر د علم شروع چې ده هغه څو شیان دي؟ اعوذ بالله، بسم الله، سورة الفاتحه. او شروع چې ده احکام القرآن د جساس بل احکام القرآن ته راوړي هو راوړي دي که نو هغه به هره ورځ به راوړي، اوس به نه پرېږدي. ښه، اوس ګوره دوی شروع د چا څه کړې ده؟ اول نمبر د بسم الله څخه چې د هغه دوی شروع کړې ده د احکام القرآن. نو دا چې ده هغه شروع دی دغه چې د بسم الله او اعوذ بالله. ګوره ده چې دی اول نمبر چې دی هغه تفسیر یې د چا نه شروع کړی دی؟ د اعوذ بالله د شروع کړی. بیا تفسیر چې دی بیا د بسم الله دی. دریم تفسیر نو دا دی د الحمدلله. نو اول د چا تفسیر د اعوذ بالله. اوس احکام القرآن په دې کې په ظاهره باندې اعوذ بالله چې ده هلته نه ده رااخیستې اوله پلان، وروسته یې اعوذ بالله وروسته چې د هغه ذکر کړی دا احکام القرآن. بیا اول اعوذ بالله ده، بیا موږ بیا وایو په دا ده. ولې اول چې ته قرات شروع کوې اول ته څه شی وایې؟ تلاوت. اول اعوذ بالله وایې، دویم دریم نمبر. نو اوس په دې باره کې علما محدثینو دا ذکر کړی دی چې پر نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې د ټولو اولنۍ نازله سو، اول چې جبرائیل علیه الصلاة والسلام راغلی و نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته چې دغه چې دی چې اقرا صورت یې نازلوي، تر ټولو اولنۍ شی چې نازل شو. نو په دې باره کې په دې تفسیر کې ذکر کړی دی، تفسیر معارف القرآن چې دې کې علامه محمد امین رحمت الله علیه حدائق الروح و ریحان دا تفسیر دی. په دې کې دی فرمایي اول ما نزل به جبرائیل علیه السلام علی النبي صلی الله علیه وسلم الاستعاذة ثم البسمله ثم قوله تعالی اقرأ باسم ربک. اول چې الله تعالی نازله کړي هغه څه دریم نمبر چې دی هغه اقرأ باسم ربک دا سوره چې دی هغه نه. اوس اعوذ بالله چې ده چې اعوذ بالله موږ اول د کلام په شروع کې بیا وایي د اعوذ بالله حکم دا دی په قرآن کریم په مختلفو صورتو کې د اعوذ د پناه الفاظ راغلي. اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین او اعوذ برب الناس، اعوذ بک من همزات الشیاطین. د اعوذ د پناه الفاظ په قرآن کریم کې او په احادیثو کې نبی علیه الصلاة والسلام په ډیرو احادیثو کې د چا څخه پناه غوښتې؟ د شیطانو د خوب په وخت کې، دا سوه ځای ته داخلېدلو په وخت کې، د مسجد سره راوتلو، د بد خوب د لیدلو په وخت کې. نو لهذا د دې ټولو روایاتو څخه د قرآن او د حدیثو د دې ټولو څخه دا ثابته شو چې اعوذ بالله ویل دا ډېر اهم امر. او قرطبي رحمت الله علیه په دې کې په تفسیر قرطبي ما دا راوړی دم اول اعوذ بالله راخیستی څلور روایات دکې ذکر کړي، ابن کثیر صاحب روایات، او دلته چې دی په دا کتاب کې هم د تفسیر الاستعاذه کې پوره روایات چې دی هغه ذکر کړي د شیطان د لفظ وضاحت. او بل دا ده چې اول موږ اعوذ بالله وایو او اوس اعوذ بالله حکم څه دی؟ د اعوذ بالله حکم د قرآن کریم د تلاوت په شروع کې اول اعوذ بالله ویل دا سنت طریقه ده، او په بسم الله کې په لمانځه کې هم د قرات څخه مخکې اعوذ بالله ویل سنت دی، بیا بسم الله ویل سنت دی په اول رکعت، بیا چې ده بیا به ته چې وایې الحمدلله چې د هغه وایې. په پوه شوې که نه؟ نو دا رقم وروسته یې هغه صورتونه به هم بیا موږ ذکر کړو په تفسیر کې چې په مابین کې ته تلاوت شروع کوې، د صورت مابین ځي، د تلاوت مابین ځي، د صورت ابتدایي، د تلاوت هم ابتدایي، بیا به اعوذ بالله او بسم الله دواړه وایه. او که چیرې د صورت مابین ځو هغه په بسم الله کې وروسته راسي ګرمه د تلاوت صورت په مابین کې راغلی، د تلاوت په مابین کې صورت راغلی، دلته به صرف څه وایه؟ بسم الله وایه، اعوذ بالله به بیا نه وایه. اوس دا خبره دا ده چې اول کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نازل سوی، او په حدیثو په قرآن کې د دې ثبوت راغلی چې پناه غوښتل سوی. اوس دا اعوذ بالله چې ده دا پر بسم الله باندې مقدمه ده په ویلو کې. نو د دې وجوهات هم مفسرینو بیان کړي دي چې د اعوذ بالله یې ولې پر بسم الله باندې مقدمه کړه. دلته به هم راسي د بسم الله چې ده دا په دې وجه سره جمهور علما کرام وایي چې بسم اول اعوذ بالله نازله سوې وه، نو د هغه جبرائیل علیه السلام د نزول مطابق دی، اول هغه اعوذ بالله ویلی و بیا بسم الله، نو موږ هم اول اعوذ بالله وایو بیا بسم الله وایو. او بعضې مفسرین بیا دا وایي چې بسم الله کې چې دی هغه
د خولې او د زړه صفایي ده، د شیطان څخه فنا ده، نو بیا د لفظ الله یادول دي چې اسم جلاله دی او هغه د برکت او د عظمت والا دی. نو لکه زموږ په تصوف کې چې وایي اول تخلیه بیا تحلیه. اول څه شي؟ نو په اعوذ بالله باندې څه شي راغله؟ یعنې د باطل رذایلو، د شیطاني وسواسو، د شیطاني او بل زموږ په کتابو کې بیا وروسته تحلیه ده، په بسم الله د الله په نامه سره ځان ښایسته کړه. او دا رقم زموږ په کتابو کې وایي یو دفع مضرت، یو جلب منفعت. کوم یو اولاد دی؟ دفع مضرت. ضرر د ځان څخه لرې کول اولاد دی که فایده به ځان ته راکړه شول؟ څومره ضرر اول ضرر اول ضرر به ځان بیا پیدا. نو په اعوذ بالله کې څه شته؟ په بسم الله کې څه دی؟ جلب منفعت. نو دفع مضرت څه ده؟ اوس نو ما که ګورم دوی ته ما سهار وویل طالبان، ما اوس سوال دا دی صحیح ده اعوذ بالله خو په نزول کې هم د اول وایه، بل د دغه شان د ویلی څه چې په دې کې منفعت دی او پلانی دی او دا دی، لیکن بسم الله الرحمن الرحیم په قرآن کریم کې ده. اوس ګور سور بسم الله الرحمن الرحیم وروسته الحمدلله اعوذ بالله لیکل سوی ولې نه؟ لیکل سوی نه ده، لیکن نزول یې ته اوله پلار راغلی دی او د دې په ویلو کې دومره زیات چې دلته یې دونه ډېرې منافع بسم الله ما د دې خلاصه صرف ته یې د ذکر کړه د اعوذ بالله ده چې په دا منافعو دا د پناه دپاره د دې دپاره ویل کېږي، لیکن په قرآن کریم کې چې سوی ده؟ لیکل سوی نه ده. د دې د نه لیکلو وجوهات څه دي؟ د دې د نه لیکلو وجوهات چې دي بعضې مفسرینو دا راخیستي دلته خو دوی نه دي ذکر کړي. ته په دې کې یو تفسیر دی، تفسیر د مولانا نوم یې دی د هغه شمائم الفاتحه، او بل چې دی د هغه دا مولانا قاضي حمید الله خان صاحب د ناور هغه رحمت الله دا لیکلی دی. او یو تفسیر لیکلی دی تفسیر دروس القرآن فی سورة الفاتحه د علامه شمس الحق الافغاني رحمت الله علیه، او بل تفسیر روح المعانی او بل قرطبي. دغو دا ذکر کړی دی چې د اعوذ بالله بسم الله ولیکل سوه، اعوذ بالله نه ده لیکل سوې. د دې د نه لیکلو درې وجې. څو وجې دي؟ درې وجې. اوله وجه دا ده چې دا د توقیفي ده. توقیفي ده معنی دا ما ته یې ته وویل ما دا د سورتو د آیاتو د دې ترتیب به وروسته بیا موږ ووایو انشاءالله چې دا څنګه ورکولی شو. دا توقیفي دی. توقیفي څه معنی؟ دا د الله تعالی په او د نبي اسلام په ورښودلو سره د صحابو چې دغه یې وښوي په دې کې اجتهاد او قیاس دا اکثر علما د هغه وایي چې دا توقیفي دی. بس په توقیفي دا معنی چې دلیل نه لري، بس څنګه خدای پاک کړي دي بس موږ دغه یې وایو. لکه اوس اول صورت اقرا نازل سوی دی باید اول هغه وایي، لیکن موږ شروع د چا څخه کوو؟ اکلامي هم د اطلانۍ دی. دا که پوه شوه که نو دا توقیفي سو. دویمه وجه چې د هغه دا ده چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې نه ده لیکل سوې، د هغه وجه دا ده چې ګوره که چیرې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لیکل سوی وای په اعوذ بالله کې چې دی دا پناه ده. څه ده؟ پناه ته په چا سره غواړې؟ په الله تعالی سره غواړې. د چا سره غواړې؟ شیطان سره. او موږ مستعیذ یو. مستعیذ معنی پناه غوښتونکی. مستعاذ څوک دی؟ چا څخه پناه غواړي؟ مستعاذ منه څوک دی؟ د چا څخه غواړو پناه؟ مستعاذ له د څه دپاره غواړو؟ هغه دلته نه دی کې ذکر. هغه دغه شیان چې دا موږ د باطني بد اوصاف د دې ټولو څخه موږ پناه غواړو په الله تعالی سره د شیطان رجیم. د شیطان چې کوم بد اوصاف چې دا ګرده اوس نو که چیرې اول اعوذ بالله لیکل سوی وای بیا وروسته چې بسم الله لیکل سوی وای نو په دې کې به خرابي دا راغلې وای چې د شیطان نوم به په لفظ الله باندې په بسم الله الرحمن الرحیم کې خو صفات د باری تعالی دی، ذات د باری تعالی دی، دوه صفات دي. نو که چیرې اعوذ بالله پر دې باندې مخته لیکل سوی وای بیا به مستعاذ منه پر مستعاذ باندې مقدم سوی وای. څوک وایي بزن مستعاذ منه څوک دی؟ موږ د چا څخه پناه غواړو؟ شیطان. نو اوس شیطان خو ذلیله دی، خوار دی که نه؟ نو چې په کوم لفظ کې لفظ د شکر خبر نه کړو سرګی خدای معذرت غواړم او راګرامن بس دا اخري خبره دغه چې په کوم لفظ کې لفظ د چا دی؟ د شیطان. نو دا مستعاذ منه دی. نو اوس شیطان په لفظ کې ډېر اهمیت دی که د لفظ الله کې ډېر اهمیت لري؟ نو په بسم الله الرحمن الرحیم کې بیان د مستعاذ دی د ذات باری تعالی دی او په اعوذ بالله کې بیان د استعاذې د شیطان دی. نو بیا به دغه توهم راکړلی چې یاره
د شیطان لفظ څنګه کړو لفظ الله باندې چې سوی دی مخصوص هغه مخرج سوی چې سوی دی مقدم سوی. او بل دا دی چې دویمه وجه دا ده چې دا خو څو وجې شي دوه وجې. درېیمه وجه اخري وجه چې د هغه دا ده علما کرام فرمایي چې د قرآن کریم چې کوم ترتیب راغلی دی بعضې شیان دا رقم یې په هغه د تبرک دپاره یي بعضې صرف د استعاذې دپاره یي د پناه غوښتنې دپاره د هغه په ذکر کولو سره تبرک نه وي. نو ګوره اعوذ بالله چې ده لکه موږ چې وایو بعضې آیان یې خارجیه دي بعضې آیان یې موجودات دي ذهنیه دي. نو د اعوذ بالله چې دا د موجودات ذهنیه اوسه ده ولې په دې کې صرف استعاذه ده دا تبرک په دې کې شته د شیطانو په دې نومو سره تبرک هسې نو دا د امور چا څه سوه د امور ذهنیه اوسې سوه او دا د آیان د موجودات ذهنیه اوسه سوه او په دې کې صرف بحث د پناه راغلی او پناه چې ده پناه ګوره دا پناه یو خارجي شی دی که دا ذهني شی دی. اوس ته ووایه الله به د شیطان څخه وساتې په ظاهره باندې ستا او د شیطان سره جنګ و دا وایي که دا قلبي شیان نو چې شو کله دا قلبي وه نو لفظ هم چې موجود سي بس ختم سي نو اعوذ بالله در هغه آیان ذهنیه پورې تعلق ورکړي وجود خارجي یې نه کوي. ولې په اعوذ بالله کې یو د شیطان وجود دی شیطان هم په سترګو نه معلومېږي نو کوم الفاظ ذکر سو هغه هم دی نه په لفظ په کتابه کې نه کې ذکر. بل دا دی چې په شیطان کې پناه ده پناه د کومو امورو سره امور ذهنیه او بل دا دی د شیطان په لفظ چې نه تبرک نشته نو په دې وجه سره د اعوذ بالله نه ولیکل او پاتې سو بسم الله چې ده ګوره په بسم الله په لفظ کې چې تبرک هم شته او وجود خارجي هم شته ولې الله تعالی په خارج کې موجود دی او د خارجي آثار هم موجود دی. الرحمن دا ګرد عالم د الله تعالی د خارجي آثار دی او الرحیم د جنت خارجي آثار. نو جنت هم موجود دی کنه اوس بالفعل دنیا هم اوس موجوده بالفعل الله تعالی موجود بالفعل. نو چې په اعوذ بالله کې دا درې سره شیان موجود بالفعل خارجن و نو د کتابتن یې کتابت هم اوس او په اعوذ بالله کې چې دی هغه پناه و شیطان هغه خارجن باقاعده نو هغه امور ذهنیه و بسم الله چې دی هغه امور خارج نو دا ولیکل سو هغه صرف د تلفظ پورې پاتې سو باقاعده کتابت یې نه پیوه. دا څومره وجه سو درېیمه وجه سو. دا وجوهات علما کرامو د دې بیان کړي دي چې اوس ته د چا څه پوښتنه وکړې چې اعوذ بالله خو د اول نازله سوی هم د هغه ده نو دا ولې نه ده په قرآن شریف کې ذکر سوی نو د دې د اخر دا درې وجوهات سوې او د اعوذ بالله حکم ما درته ووایي. اوس اعوذ چې دی دا کومه صیغه ده پناه غواړم زه د چا سره بالله په چا سره من الشیطان د چا سره الرجیم چې دی چې سوی ترټل سوی. دویم نمبر چې دی بسم الله الرحمن الرحیم نو سبا به انشاءالله موږ وایو بسم الله الرحمن الرحیم چې بسم الله الرحمن الرحیم معنا څه ده او د دې دا د بسم الله د قرآن جز ده که نه ده او بسم الله د قرآن کریم په اول شروع کې چې ولې راځي د سورتو په شروع کې بسم الله ولې راله او بل دا په لمانځه کې بیا په زور وایه که به څوک وایه نو سبا به انشاءالله موږ دا ځای چې شروع وکړو که خدای کړو دا سبا د بسم الله دلته اعوذ بالله چونکې نه و هغه ماته ته په یاد ووایه بسم الله د لیکلې ده ته وایې انشاءالله.